په نن ناشته کې تاسو شکریه ادا کوم چې ته زموږ صاحب کې موجود یې. بیا زه د خپل علاقې د قوم د خلکو د کشانو د مشانو شکریه ادا کوم چې دوی موږ له دا دعوت راکوي، بیا خاص کر د ناشتې په شکل کې. خو مخکې پخوا به مشانو په ژبه کې ورته سبناری به ویلو، خو اوس خو مو لږ ناوخت کړو، په کار به دی لمر راختو نه مخکې دا هغه ادا کړی وی. خو په لاره کې لیټ کېدو په د راتګ کې څو دواګانې کولې په هغې باندې، خو بیا هم راورسېدو دلته ناستې ته موږ سره موجود یې. هغه چې زموږ د پښتو بیا خاص کر د قبایلو په رسم و رواج کې د ناشتې په شکل کې نن چې هغه غټ موږ ته په خاص زبان کې اوس هم د خلک وایي غټې وریجو کې او بیا په سابو د ناشتې مختلف نوعیت شاید موږ خو په هوټلو کې ډېر خورو موقع ملاویږي په دا بازاري ناشتو کې، خو په دې ناشته کې که چا دا ناشته ولیده او ناشته یې کې وکړو، زه به وایم چې د ده په تاریخ کې ښه باب دا وي چې د ده سبایي هغه چې کوم سبناری دی هغه انجوی کړي، هغه له لاړ شي. نو زه د خپلو قوم د خلکو د کشانو د مشانو شکریه ادا کوم چې هغه موږ له موقع راکوي او دا تکلیف کوي. الله پاک ته دغو له اجرونه ورکړي، دغو له ډېر عزت ورکړی شي. ناشته په ټوله دنیا کې کېږي سهار کې، صحیح ده که نه؟ بېشکه د نورو دنیا نه د شنواري ناشته کې کومه فرق شوی دی پکې متاثره وي؟ زما خپله یو حقیقت دی، دا بازاري ناشتې خو ډېر دي په هوټلو کې او د مونږ ټولې کوو، خو چې مونږ د کم د دیهاتي ناشته بیا خاص کر د مونږ د لوړګي تحصیل بیا په خیبر کې یا په کم قسم د مونږ خلک یې کوي، د مونږ پلارانو نیکونو مشرانو قبایلو کوله په دا لکه کم ناستي کې مونږ سره ناستې سبیاناري کې دا به ملاوېدو د سابو په شکل کې د انډې کم دیسي په هغه کې خو بازاري هغه لیدلي بازار کې چې کم دی خاریه والا هغه ناشتې کې خو دې کې چې کم خوند دی شاید په نورو خوراکونو کې کم وي، او خاص کر د تنور روټۍ او د پیاسه چې کومه ده پیاسه چې ته کومه وینې دا پیاسه دا د ساده هغه کې پخه نه د غوړو کې نه په یوشي کې بالکل پیور چې کم جوار دی په هغې کې او د بیا تنور روټۍ دا هغه دی بلکې پراټې نه بغیر دی. او مونږ کومه زمونږ د دیهاتي نظام کې کومه روټۍ اخ کوي نو دا شاید بل ځای کې نه میلاویږي چاته. او مونږ فخر کوو په دې خپلو ټریډیشن باندې، په خپل رواج باندې، روایتو باندې چې مونږ د هغه رنګې موقع میلاویږي. یو سړی وغواړي چې تاسو د ناشتې پروګرام وکړي نو هغه ته دا پته نشته چې چی خواخلي تا په دغه ناشتو کې کم شي ډېر خواخلي. زه ما خو خپله په دې حالاتو کې زه کوشش مې دی چې په اسلام آباد یا په کراچۍ کې پیاڅه ارینج کوم، خو بیا لکه پیاڅه شوه دی بیا داسې هیوج کوانټیټي باندې خو موقع ډېره کمه میلاویږي، خو لکه په خوراک کې پراټې نه علاوه پیاڅه چې وي بیا د کم سابه او د کم مونږ تاسو د دیسي انډه دا میلاویږي نو ما دا خوښ دي او دوی کوي او زه د دو شکر گزار یم. د ما د راتګ نه مخکې دو ته پته وي او بیا خاص کر زمونږ کورني شوده چې کوم دي مونږ هسې به وختي وڅښلو یو ګیلاس تاسو ولیدو هغه بالکل هسې هغې و لکه تازه دی سبایي را کړي دي وایل ویشلی ده او هغې نه یې راوړي مونږ ته یې راکړل همداسې و تقریبا فرش و. کوم یو دا خو زه یو عادت مې جوړ شوی په بچپن نه ما والد صاحب چې کوم شی خوړلو هغه به ډېر زیات تر غاټې وریجې او کورني غوړي او دویم به یې پیاڅه خوړه او هغې کې د پلار زه په کراچۍ کې په هر 15 دن بعد زه په کور کې د پلار په شوق باندې غټې وریجې ما په کور کې پخېږي په کورنو غوړو کې او په پیاڅه هم په هر اتوار باندې که زه هم که نه هم زموږ په کور کې به دا شی پخېږي نو ما پلار هم خوښ و زما هم خوښ دي غټې وریجې او دارنګې ساده سیسټم کې
کوینه د غوړو کوم هغه یې کړی کې جوړغالی کوم ته یې لکه دا خو پیاله کې هم کېدی شي خو د خپل هغه دی نو دا شی زما خپل هم خوښ دی والد صاحب هم خوښ و زه هغې دپاره خورم هم والد صاحب په نامه باندې په ویکینډ باندې یو هفته کراچۍ کې ناشته کې ورته هم په نظر رسي ورسې خوراک کې ورته رسي دا په دې ټیم کې ناشته کول موږ ته ملاوېدل موږ د دغو شکریا ادا کوو په کار خو نه وه خو د دغو مینه دومره زیاته ده چې هغه دوب کې ورېتا مارنج کړی او بلکې ساده د خپل د کور هغې حلال کړی څاروی حلال کړی هغې ارینج کړی ده بالکل پیور بازار نه چې کوم یې به خپل لوی کړی او هغه یې کړی دی نو د ده خوند چې دی د بازار د هغه نه ډېر هغه دی کوم هوټلو نه دغو نه ډېر ښه دی او زما څه ملګري ویني هغه ټول هغه بې ښه انجوی کوي ټول د هغه کې ته ټول وینئ خاص کر فرهاد او دا سپیشل دی ناشتې له د هغه نه راغلی د سوات نه په چوټې راغلی او موږ بونیر نه او موږ ایثار کړو چې ته به موږ ته دا ناشته کې شاملېږي بے قبر ډېر صادق امین هغه الحاج تاج محمد دی په مشران کې ډېر شیرین هغه الحاج تاج محمد دی هر ګوټ ته ځان چې رسوي